بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم قیصر خان او تاسو ګورئ کرائم کہانی. ګرانو مرګرو، په 12 مئی باندې د چمکنو تاڼې په حدود کې یو فارم هاوس نه د یو ځوان زلمي چوکیدار لاش میلو شوی و. بیا د هغه شناخت هم شوی و. دا لاش کله میلو شوی و، پولیس بیا کیس څنګه ټریس کو، ملزم بیا په خپل بیان کې څه ویلي دي، دا ټولې خبرې به تاسو ته ښیو. راځئ موږ سره. لالزاده خان تاسو DSP انویسټیګیشن رورلی سردار اتوی په 12 مئی باندې د چمکنو تاڼې په حدود کې یو لاش میلاو شوی و. دا لاش چرته نه میلاو شوی و او دغه داویداري د نامعلومو کسانو خلاف شوی و. کیس څنګه ټریس و؟ زه خو د ټول ناول تاسو ډېر زیات مشکور یم چې تاسو ټیم مخکو او موږ له مو ټیم راکو او بیا د تفتیش په حوالې سره تاسو موږ سره ډسکشن شروع کو. دا یو ډېره ښه خبره ده. زه یو پیر بیا ستاسو شکریا ادا کوم. تاسو چې د کوم کیس حواله ماته راکړه نو دا ارلی مارننګ کې موږ ته اطلاع شوه چې باچانو فارم هاوس دی علاقه تانه چمکنی کې او کې یو ډیډ باډي پرته ده. هغه چې موږ لاړو نو کم از کم هغه فارم هاوس یو نو ابوي تقریبا 25-20 جرب کې چاردیوالي ته راته د صرف یو کوټه پکې ده. هغې ته چې موږ لاړو هغې کې یو ډیډ باډي واقعي چې پرته وه، خو هغه ډیډ باډي چې کوم و نو هغه د دغه شپې نه وه، د دغه شپې نه وه. د هغې وخت کم از کم د 24 ګنټو نه به سیوا شوي و چې هغه وجلې شوي و په کمره کې دننه پرته وه. خیر هغې ته موږ کرایم سین هم راغوستو، خپل سینیر ته مو سره رابطه وکړه او زموږ DSP صاحبزاده سجاد صاحب موږ ته فوري اکسس راکو، کرایم سین هم راته راولېږلو او د هغې موږ پوره انویسټیګیشن په هغه ځای باندې مو کو چېرې دا څوک کیدی شي، خو دې په ګولۍ نو وجلې شوی، دې زخمي حالت کې ومړو. بیا هغې کې موږ د هغې کاغذات مرګ تیار کړو. عام روټین کې دا موږ لیږو KMC ته میډیکل دپاره چېرې د تشخیص وشي چېرې د دا مرګ چې کوم دی دا د ګولۍ نه دی، دا د تیزدار آلې نه دی، دا طبي موت دی. نو دا رپورټ بهتر رپورټ موږ ته ډاکټر راکوي. نو هغه پراسس موږ برابر کړ، دی موږ واستولو. ورسره موږ علاقه کې ګردنوا کې ګراوند چیک شروع کو. زموږ چې خپل سورس دی هغې سره هم په رابطو کې سورس خو موږ ډېر زیات چکر کې اچولي او زموږ افسرانو صاحبانو په دې کې ډېر انټرسټ و. چېرې دا خو د 30 سال یو جوان قتل شوی دی او داویداري هم نامعلومه ده. نو دا یو ټارګټ کیس و موږ دپاره، خو تا هم بیا موږ حوصله نه بایلله او دا چیلنج چې دی دا موږ قبول کو او ډېر په یو ښه طریقه کار باندې د افسرانو سره وختاً په وختاً مو ډسکس کو او علاقه کې چې کوم زموږ سورس دی هغې سره هم په رابطه کې د هغې نه علاوه زموږ خپل چې د انویسټیګیشن کوم ټیپس دي هغې کې هم یو نه مس کو. نو اخره کې موږ په انفارمیشن باندې په سورس باندې یو کس په هغې کې ټارګټ کو، هغه موږ اوچت کو. هغه موږ انټارګیټ کو. د انټاروګیشن کې هغه د الله کرم د انویسټیګیشن واحد یو داسې جهاد دی چې دی کې قدرتي عمل دی چې دی کې ته یو قدم هلې نو 1000 قدمه چې دي نو الله ته مخکې پوش کوي، خو چې کله ته ایماندارۍ سره لګې دا یو پکې شرط دی. هغه انټاروګیشن کې موږ ته بریک شو، خو بیا موږ نه منله، هغه سره موږ نه اګري کېدو ځکه چې هغه هغه موږ ته بریک شو خو موږ نه منله. اوس هغه موږ ته جرم ومنلو خو موږ یې نه منو. د هغې وجه څه وه چې هغه نشیو، هغه نشیو، هغه بیا د وروستو راته وایم هغې له کاله وروسته بیا د وروستو راتلم ځکه چې هغه نشیو. نو د هغه په هغه خبرو باندې زموږ یقین نو ځکه چې دا مقدمه خو د 302 مقدمه وه، د قتل مقدمه وه.
نو مونږ چېرې دا نشي دی دی دا وایي چېرې ومې نه وي یا د خدای اوبو نه هم ډېرېږي هسې نه چې اوس مو د خلکو ذهنونو کې خو دا شته دی چېرې پولیس د کیس د ټریس کولو دپاره د ریکوري دپاره لکه دا څیزونه کوي خو لکه دا د خلکو سوچ داسې دی چې لکه داسې خو ډېر داسې نه وي خو تا هم بیا لکه هغه سره مونږ نیګري کېدو د هغه انټروګیشن چې هغه مونږ لږ لینتې کړو مونږ په یو خپل انګل باندې هغه لږ مخکې بوتلو چېرې د دې خبرې سره د دې جرم منلو سره مونږ اتفاق څنګه وکړو بعضې وخت کې مونږ ته خلک جرم مني خو مونږ یې نه منو بیا دغه وخت کې د هغه پوسټمارټم رپورټ هم راغلی و پوسټمارټم رپورټ مونږ بیا سټډي کړو نو د هغې نه هم مونږ بیا هیلفلو نو هغې کې هم دا و چېرې دا په تیزدار آله سره شوی دی خو دا څیزونه خو بیا مونږ چې کله سسپیکټ مونږ په دې کې انټاروګیټ کوو نو دا څیزونه مونږ پس پرده ساتو خو ذهن کې مخامخ ساتو نو بیا پې موږ دا کوشش وکړو چېرې دا تا وجلو نو دا تا څنګه وجلو په څه دې وجلو په کومه تماچه دې وشنوي دا خو ما په تماچه نه دا خو ما په تبر وجلی دی دغه وخت کې موږ ته لږه سرات ښکاره شي چېرې دا کوم موږ ته دې دا بیان راکوي یا کوم رپورټ راکوي نو یاره دا لکه زموږ وکوي د کامیابۍ د طرف ته لکه یو ښه سټیپ دی چې موږ ته میلو شو بیا مونږ د هغه نه دا تپوس کړو چې هغه تبر نو هغه تبر مخکې فارم هاوس کې غورځولو خو چونکې فارم هاوس تاسو ته ما مخکې وي چې د 20 نه واله تر 25-30 جیرو به پورې دی نو هغې کې واښه مو نو هغه مونږ بوتلو هغه زمونږ نه مخکې روان و هغه مونږ هغه ځای ته ورسولو چې تبر کوم ځای کې پروت هغه تبر چې مونږ راوچت کو نو هغه واقعي چې د هغې هغه خوله چې کوم دار چې کوم و نو هغې باندې د وینې هغه سوروالی چې کوم و نو هغه موجود و نو چونکې مونږ خو الریډي د ده بلډ او د ده مطلب پارچات او دا یو څیز خو مونږ لیږلي نو هغه مونږ هغې سره واستول هغه تبر چې دی مونږ واستول اوس دغه ځای کې بیا هم زه مونږ شک کوو بحیثیت تفتیشي افسر چېرې هسې نه چې دی بېګناه وي او د خپلې یرې نه دی کنه نو هغه مونږ یې بس نو د هغه کپړو نه چې باندې چې کوم وینه پرته وه یا د هغه نه کوم مونږ د سپاټ نه اخیستې وه هغه بلډ مونږ اخیستې او چې کوم مونږ د تبر دا واستوله نو هلته فرانزک ته چې مونږ واستو نو فرانزک نه د هغې رپورټ مونږ ته پازیټیو رالو چې دا 3 واړه څیزونه چې دي دا سیم دي خو دغه وخت کې دی مونږ لکه الریډي دی خو مونږ انټاروګیټ کړي وو خو دی مونږ ابزرویشن کې ساتلی خو دی مونږ ډېر په طریقه باندې دی مونږ ریلیز کړی دی مونږ ځان سره ساتلی نه دی دی مونږ ځان سره ونه ساتلو دی مونږ ریلیز کو چې زه ښه دي کړي دي ځکه چې هغه مونږ ته دا م وایي چې ما به هم نشه کوله او ده به هم نشه کوله آیس که نه او کله کله به هم څه کولو کله کله به هم څه کولو زه به ورسره د فارم هاوس کې موجود وم ما شپې له به راتلم خو ده به ما ته ډېر سپک کتلو څه نور هم پکې داسې ډېرې خبرې اترې وي خو بس په نشه روان شي وو هغه بیا چې کله مونږ ته کله د فرانزک رپورټ راغلی نو دی خو لکه زمانې خو زموږ ابزرویشن و خو چونکې دی خو مونږ هغه وخت کې ځکه نه شو لکه نه ګرفتاره و چې مونږ وي چې دی مونږ به دونه ساتلي نه شو هلته مونږ سره قانون کې اختیار نشته نو دی مونږ پرې خو ریلیز مو کو خو دی مونږ دومره په اعتماد کې وساتلو چې لکه دی هغه تېښتې ته جوړ نه شو لکه د ده مایند داسې جوړ شو چې مونږ سره بالکل د انساني تقاضو مطابق لکه ښه ډیلینګ او ښه طریقې سره ښه زبردست لکه هغه مطمئن و چې دا پولیس زما چې دی نو دا ځان مو ته داسې نه دی ثابت کړی چې دا لکه غلط دي چې دا ځان مو ته ملزم نه ښکاري خو مونږ ته هم ظالمان نه ښکارېدو هغې دا وایي چې دا د انصاف واله دي خو په ابزرویشن کې خو چې کله مونږ ته ریزلټ راغلو نو بیا زموږ شی چې دی نو هغه زموږ رویه هم چینج شو زموږ هغه کردار چې دی نو هغه هم اپوزټ شو ځکه چې دی ملزم شو نو دی بیا مونږ ګرفتار کو د دې دا ملزم چې دی نو دا بشیر د پلار نوم نصیر دی او دا هم ناصر پورو او دا کوم مقتول چې دی نو دا هم دغه ځای دی د یو کلي دی دا چې کوم دغه شوی دی دا مقتول چې دی نو مقتول زبیر شاه نو دی خو دغه فارم هاوس کې یو ارباب دی دا دغه فارم هاوس دی دی پای کې ملازم چوکیدار دی وی چیرې بس مونږ باندې شک وله او دی خو چونکې دا مقتول چې دی نو دی خو ملازم و د ته بیا هم 100,000 روپۍ میلاوې دی نو لکه
د افورټ کولی شوه او دا کوم ملزم چې دی د نه شوی افورټ کولی ځکه چې د سروزګار نه کو نو دا ملزم چې دی نو دا د مقتول ته محتاج و د نشې دپاره محتاج و نو میبي کیدی شي چې د دا وموي په خپله موي چېرې ما ته به سپک کته که نه لکه زه به لاړم زه به ورسره کیم ناستم لکه ما ته به لکه شي پوره نه راکړو نو په دې وجه باندې لکه بس دی په دغه کې روان شوي دي او دی بیا وجلې خو دا خصیص د بیا ساتلي هم دی وایي چې دا کله تاسو ته ډېډ باډي ویلو شوی دی نه 1.5 2 ورځې مخکې شوی دا کار او دی بیا د دې کور ته تللی راغلی هم د دې مړي نو بس هغه خو ایسمار دی نشې واله دی او د دې خلکو نه څوک ګیلې هم نه کوي او د دې دومره مایند هم نه چې چا دواله لاړ شو د چا سره کښېنه او د چا فاتحه کې کښېنه یا چا سره همدردي وکړه یا چا سره مخکې رستو شه دا نه وي نو حقیقت خبره ده چې دا کوم کس مقتول چې کوم دی چې مړو نو یو خو نومي چوکیدار بل دیمه خبرداره چې بیا هم په روزګار او عمر هم 30 سال 25 سالو نو یو ایشو وه په دې باندې زموږ هاي اف چې کوم دي خاص کر زموږ انویسټیګیشن مشران یا زموږ سی سی پی او صاحب هغوی هم پکې ډېر ایکشن اخیستی و چې یار دا به ټرس کوي او دی موږ ته یو ټارګېټ کیس راکړو موږ دا چیلنج قبول کړو او موږ لږ غونتې محنت وکړو خو بس الله مهربانه شو او دا سیز د یو ټیکنیکل طریقې سره موږ سره چې موږ یو سسپیکټ اوچت کو سسپیکټ موږ ته بریک شو خبرو مطلب دا دی که پولیس فرض کو ټیک ټاک انویسټیګیشن وکړي مخبران پکې ملوث کړي او مقتول فیملی تعاون کوي نو هر یو کیس ټریس کیدی شي بالکل پولیس یوازې ته دی نو که دا سورس ورسره نه وي یا کمپلیننټ مدد نه کوي نو لکه مشکلات بیا ډیری سر دا راته سورس حواله سره اکثر خلک دا یو یره وی د خلکو په ځړه کې وي که فرض کوم پولیس ته کم یو کیس کې ملزم او خو نو یره مونږ نوم ورته والی دی حواله سره تاسو خلکو ته څه پیغام یره تاسو په وساتت سره دي تدایم چې زموږ ابتدایي چې کوم مونږ ته ټریننګ راکوي نو د مخبر مونږ د خپل زړه او د خپل ځان جګر ګڼو لکه څنګه چې په باډۍ کې جګر محفوظ دی نو دغه شان موږ لپاره مخبر چې دی دا محفوظ دی خلک دې ټرسټ کوي خو چې کوم خلک سمجھداري ځکه چې د مخبر او د سورس نه بغیر یو اداره نشي چلی دی ځکه دې ته دونه زیات ریسپانس ورکړی شوی دی چې د مخبر مثال د جګر او د زړه دی نو څنګه چې جګر او زړه محفوظ دی داسې دا محفوظ دی زه ستاسو په حساسیت د ټول عوامو ته دا درخواست کوم چې که تاسو چېرته خپلو ادارو سره یا خپل پولیس سره داسې د قتل په مقدمو کې داسې د ډکیتۍ مقدمو کې یا داسې نور هینس مقدمات وي چې هغه انټرست وي او په هغې کې تاسو سره څه ناڅه معلومات وي نو انشاءالله زه تاسو ته ذاتي تاسو ته دا شورټي در کوم چې په هغه ورځ بالکل ستاسو لاس او زما ګریوان که ستاسو نوم مانه افشا شي یا په اشاره کې چېرته وشي ځکه چې موږ قانون بند کړي یو موږ نه عدالت هم تپوس نشي کولی چې ستا دا سورس څوک و موږ نه سیشن های کورټ سپرینګ کورټ مانه دا تپوس نشي کولی دا قانون وایي چې ستا سورس ستا په کوم سورس دا کړي دي نو قانون کې چې یو څیز نشته چې هغې ښکاره شي چې موږ نه جج نشي کولی نو بیا به زه عوامو ته څنګه ستا نوم افشا کوم چې ته ما سره هیلپ کې ته ما سره مدد کې او ته زما ګرانې اسانې ته امن راوستو دپاره ما ته یو پرسنلی بغیر د بینیفټ بغیر د تنخواه او بغیر د نور څه مفادو ته مدد کې نو زنده دغه لپاره ډېر وی اجازه سوال تاسو نو کوم اکثر خلک تاسو ډېر وخت په تفتیش کې تیر کوزه تاسو نو کوم اکثر خلکو دا یو ګلوي چې وی کله مونږ ډېډ باډي اوچته کوڅو مړ شي او گاونډي اوچت کی یار دوست اوچت کی نو بیا پولیس مونږ دونه ډېر زیات انویسټیګیشن د پاره بار راغواړي دونه ډېر تاسو نه کوي نو د دې یاري نو څوک زخمی هسپتال زه لکه تاسو خبره په خپل ځای ټیک ته یو عامه خبره هم ده خو کچري ته ډېډ باډي اوچته کې زه تفتیشي ما یا زه پولیس افسر یم او تا نه زه دا تپوس کوم چې دا ته پیژنې او ته ما ته ووایې چې دا زما ګاونډي ګل محمد د قدوس خان زوی دی او دا زه راولم نو په دې کې ستا لپاره څه خرج شو ډېډ باډي خو زه نه پیژنم که نه خو چې ته هلته پریزنټ یو موجود خو ستا ګاونډي دی
نو که دې ته ته وایې چې دا یو غټ تپوس دی، مطلب دا خو ستاسو فرض جوړیږي چې کم از کم ته دونه وایي چې دا ګل رحمان د قدوس خان زوی دی. خلکو له پکار دي چې پکار دي نو امن به راځي. دا نن پتا سبا په ما بل ورځ په ده. نو که مونږ ټول داسې وایي چې دا یو څیز نه ځان لا تعلق کو، دا یو څیز نه ځان لا تعلق کو، نو دا ته یقین وکړه چې مونږ به غلط اړخ ته لاړ شو، مونږ به ډېر کمزوري پاتې شو. ګرانو مرګرو، د آیس نشه ډیره زیاته خطرناکه ده. د آیس نشې سره انساني ژوند او معاشرتي سکون دواړه د تباهۍ په لاره روان دي. د ډي اس پي صاحب خبرې د نشو په حواله او د جرمونو په حواله تاسو تفصیل سره واورېدې. الله دې وکړي چې دا نشې زموږ د دې معاشرې نه ختم شي. دا په کم مقدار سره چې دا نشې روانې دي، الله دې وکړي چې د دې سدباب وشي او زموږ را روان نسل چې کم دی، الله پاک د دې تباهۍ نه بچ کړي. آمین.